شکریو ناشکری باره کې بعضې چا باندې خوشحالي راشي خوشحالي دغه خوشحالي دا د الله تعالی یو نعمت وګڼه په دې خوشحالۍ کې ناشکري مه کوه په خوشحالۍ کې مونږ تاسې معمولي خوشحالي راشي نو مونږ تاسې پکې نن سبا عموما که د واده خادی وي یا نور داسې څه وي فنکشن پکې جوړ کړو یا جړاګان راولو یا ډمان راولو یا کم از کم پکې ټیپ کور کې ولګو ډیګونه روډو هوا والا ورکو سندرو ریکارډونه پکې واچ د خپل یاران را غونډیږو غډیږو ورته دا زمونږ استاد خوشحالي دي قسم دې دا د دې نعمت ناشکري ده دا د الله تعالی د قهر او د غضب خبره ده یا کم از کم پټاخي پکې روډا پکې ډز کېږي لګیا یا تماچر و ډز کلشن کوب راول ټر ولا ورکو ډز پکې کوي دا ناشکري ده او دا ستا خوشحالي ګوره د بل د غم د نږدې ورځو کې دلته چې د ډزې کېدي د چر دې طرف لالي باغ ته یو وړه ماشومه جینۍ پې ولګېده په هوایي ډزو باندې د ستا هفته هم لا نه کېږي تقریبا بدک کزي باندې لګېدلې وه او دا ګولۍ دلته راغه دې پختۍ ته او د پختۍ د هډوکي سره بیا اکثره کې ښکاره شوله او د هغې ستا خوشحالي او د هغې د غم ذریعه وګرځېدله مثال د خبرې ویم هم په دغه هوایي فیرنګ باندې که تا نه یو انسان په دې هوایي ګولۍ تا خو هوایي وکړه په دې سکونه کېدلو دې مړ شو دا قتل خطا دی د قتل خطا د جرم نه بیا خبرې په تا باندې څه راځي د هغې د حال نه بیا خبرې قتل خطا کې به ته بیا څه کې غرض د خبرې مې دا دی خوشحالي در باندې راغه د شریعت مطابق یې وکړه خوشحالي هغه ده چې پاک الله خوشحال شي لتا هغه خادي نه ده خفه چې ذوالجلال شي لتا ته خو پکې الله ناراضه کې دا خو ستا دپاره لوی غم وګرځېدلو په حقیقت کې صحیح معنا کې خوشحالي هغه ده چې ته ځان خپل باري تعالی خوشحاله کړي خپل رب ځان راضي او خوشحاله وګرځولی کړي دغه خوشحالي ده ګوره په مونږ تاسې د الله یو انعام بل هم دا دی یو الله تعالی یو انعام په هر انسان باندې کړی هغه دا دی چې مونږ تاسو شپه ورځ رانه ګناهونه کېږي که نه کېږي جواب رانه دی زه مې حیران کړم مې که ټولې فرشتې راته ناستې وي فرشتې نه ګناه نه کېږي انسان نه خو ګناه خطا کېږي که نه انبیا علیهم السلام معصومین دي بعضې خواص اولیا محفوظین دي هم معصوم نه دي محفوظ وي مونږ تاسې خو انسانان یو انسان نه خطا کېږي ګناه کېږي او ګوره د ګناه او د خطا متعلق دا یو خبر راته بله کومه توجه مشته دی د ګناه متعلق یا د توبې متعلق دا یوه خبره وورئ خیر دی او هغه دا ده چې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باری تعالی د بنده مسلمان چې دا چا ګناهونه کړي ګناهګار وي او دې الله ته توبه وباسي په صدق دل سره د دې بنده مسلمان په توبه الله څومره خوشحالېږي دا ورته پته شته حدیث مبارک کې راځي چې کله یو ګناهګار الله د توبه وباسي د ده په توبه ویستو الله دومره خوشحالېږي لکه یو سړی په یو سفر باندې دشته بیابان کې روان دی ته په ریګستانو کې مزل کې او تا سره سورلي ده پخوا خرو اسو اوخو او په دغه در سره خپل زاد او توخه د خوراک سکاګ دی او ته مزل کې یو ځای کې پړو کې تا نه دا ورکه شي دا سورلي او ستا چې څومره زاد او توخه ټول په هغې باندې لاړه تا نه ورکه شوه او ته په هغې پسې وګرځېدې تا پیدا نه کړلې شوه او دومره لویه دشته ده چې بغیر د سورلی نه ته وتی نه شي بغیر د خوراک او سکاک نه بهر وتی نه شي اوس ته دلته بیخي مایوسه شوې سورلي پیدا نه شوه او ته راشي یو ځای کې ډډه ولګې کښېنې او د مرګ په انتظار اوس وخت تېرې او په دغه وخت کې ستا سترګې ورشي او سر دې لګېدلی دی او سترګې دې ورغې اوده شوې او ته چې کله سترګې وغړې د خوبه راپاسې او وګورې ستا هغه سورلي واپس راغلي او ستا په خوا کې ولاړئ او هغه خوراک سکاک هر څه پې مکه شان پراته وي حدیث مبارک کې وایي د انسان ډېر زیات خوشحاله شي چې دا سورلي ورته ملو شوه دی د ډېرې خوشحالۍ نه داسې ووایي په الفاظو کې هم غلط شي دی داسې وایي چې خدایه ته زما بنده او زه ستا خدای یمه دی داسې غلط شي د خوشحالۍ د وجې نه د ډېر فرحت د وجې نه دی داسې وایي چې خدایه شکر دی ته مې بندې او زه دې خدای ما حدیث مبارک کې وایي دغه انسان چې د ډېرې خوشحالۍ نه غلط شو او دی د دې سورلۍ په لیدو څومره خوشحاله دی د دغه انسان نه زیاته خوشحالي الله تعالی ته د بنده مسلمان په توبه باندې ملاویږي یاد ساته الله د خپل بنده مسلمان په توبه د دغه انسان نه زیات خوشحالېږي لږ سوچ پکار دی الله مو ډېر ناراضه کړی دی ګوره رونو دا خبره ما دې پورې کوله چې د الله یو مهرباني دا مو ګورئ مونږ تاسې نه شپه ورځ ګناهونه کېږي خطاګانې رانه کېږي او بیا د الله مهرباني دا ده چې الله زمو ستا په ګناه باندې پردې اچوي مو ته چې څه څه کړي خلکو څوک هم تېره نه خبر بس بعضې معامله زمو ستا وي پس زه ته نه خبرې مې ته
یا بعض داسې وي چې چا سره ستا د لاس نه ګناه خطا شوی دا خبر وي نور پیسو کم نی خبر پتا باندې الله یو پردا چولې دا قسم دې دا د الله پردا چول دا یو عظیم انعام دی په بنده باندې ورنه دا نه وکړه نو دا تپوس د بنو اسرائیل نو کا هغه کې بچ شای ګناه خطا وکا سحر بچو کو په دروازه به ورته قدرتن غټ غټ لیکل شي چې د بیګا دا کار کړي پرونه دا کار کړي په عالم کې به رسوا کو د مخ نه ګولو قابل به پاتې نشو چا سره د سترګو له ګولو قابل به پاتې نشو اوس مونږ تاسو کې ټول ګناګار یو کنه یو ډیر ګناهونه داسې دي چې قسم دې که خزه بچیم پیرانه خبر وي یار دوست هم پینې خبر ایسو کم پینې خبر بس هغه ګناه زمونږ د الله په درمیان کې دا یا داسې چې چا سره نه شوی یو په خبر دی یو په الله خبر دی یو په زوت خبر یو مثال له خبرې وې ما دا چې الله را باندې پردا چولې دا قسم په خدای دا یو ډیر لوی نعمت د خدای دی دام د خدای یو نعمت ته دام د خدای یو مهرباني ده ډیر خلک په دې عالم کې داسې دي چې هغه رسوا دي هغه وی چې کاش کې داسې یو پرده خدای په ما مچولې وي شته که داسې نشته دی هغه د دې پردې پرمان دي نو د دې نعمت شکریا ادا کوه د خدای په هر حال کې ما دا خبره دی پوری کوله چې په هر حال کې د خدای شکریا ادا کوه چرته د خدای تعالی نه